باب الفتنه التي تموج كموج البحر باب د بیان دغه فتنه چې چپی به وي په وخت دراتلو داسې چپی لکه چپی د دریاب تا دې دل دې دریاب دې دل کم ځای کې تا دې دل کراچي کې نه پاتې زه اوس وجریدم طالبان علماء وکنا ازي بوتم بسل زما ګور دا مزاج نه دی ښا به زه سبا پړخېله تراشم او ته وې چورګه دلته کې هغه دریاب ته زو چې دریاب وګورې پکې میان دی او دې دا زما مزاج نه دی ما چې ته لوی جمعه ته کوځي لوی مدرسې ته وځه بس زما خپل مزاج نو ایزه بوتلو یو زیو ډیر خطرناک دوندو حسام دوندو نو په خدای یقینو کړه که زمون جمعات او کور التارا لرم دا چپچ دا چوچته چې کنه پوره جمعات تمرا دا رواني دې دغه خلک ولا شرب شي په دې خلکو باندې راشي زګونه پریګري او بیا ترسي روان شي یا الله شغی حالت ته ګورم زهران دې کوم دې چپوت ما زه خو علماء ما یار تاسو ډیر بد زه تراويسته ایته ته فلان کې حضرت تم راولو فلان کې مراولو بیا ټول زماس او وبو کې ما دا خو ډیر عذاب زیاده ما ته دا ښکاری چې دا وبني دي دا په مونږ باندې په غصې راځي چې تاسو دلته راغلي دا وخت ځای کولو لپاره ورګو چې ډوب کوم تاسو نو چې را منډه کی الله ورته چې لا ما دی له وخت ورکړی دی هغه وخت به رسومه دا چپه پشاشي او د غصې زوګونه په ځای پاتې شي خلق ځالته مشهور کوم دا صوفي او صافي کنه او پیر مرشد لاندې جوړ کړاله ما زما زړه دا ځکه دارا ما زه یکدم علماء په جړه شو راځي داسې کیفیت لازم جمعه وړي کړي لوګ دې راځي په راځي داس راځي تا تم دیکھا تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ میں نہیں دیکھا پہلے کہتے کہ دیکھا تو جدا سی کہ شرب واش مجھے یکتا ہوتا اللہ دغن گناہ کو تاسو ثابت نہیں اللہ وہ شکنا کیفیت تو دا سے کموج البحر دا چپے برازي تبه مقابله نشي کوله دا اوس دي کنه قال ابن عيينة سفيان ابن عيينة عن خلف ابن حوشب ده نقل کې د خلف ابن حوشبنا او د تابعین کې او له شخصیت ته او بعض علماء کرام وی چې دا دې شعر نه دی دا خبر چا دی دی وی وکانو او دازم مشرانا یستحبون دی بدا فخول ان یتمثلوا بهذه الابیات عند الفتن چې دوی مثال پیش کړي په وینا د دې اشعارو په وخت فتن کې توجه د احمد پټکې د زړه تړم غم کا زمانه شو دوی مثال پیش کړي په دې ابیاتو کې حاصل دا چې دا جنگ کې شروع نه کنا د هر سړي زړه ورته کیږي لکه د پیغله جنې مزین کړي شي د هر چا ورته سکیږي او لکه پیغله جنې چې مزین کړي شي نو د هر ځوان ورته سکیږي خسته زړه کیږي دا د جنگ خو چې جنگ شروع شي او د جنگ هغه شغلي خوري شي د دې جنگ نه داسې نفرت شروع شي لکه بوډای زنانا سپین سره به خاوندې چې بیا تاسو کډو ګوري دا حدیث ته اشاره شو چې لا تتمنوا لقال عدوی د دشمن د ملاقات شوق مساته ها کی چې خدا نه خوا در باندې راشي بیا کلکشا او اشعار طویله وی الحرب اول ما تكون فتيه تسعى بزینتها لكل جهولی الحرب جنگ چه ده اول ما تكون فتیه اول ابتدا کی
ودا پشان د یو پیغله ځواني اول ما تكون فتیوی یو پیغله ځوانا تسعى بزینتها لكل جهولی دا جنگ چې د منډي وي سره د خپل زینت نه لپاره هر یو نادان د عاقبت چین منډوي کنه تو په منډي وای حتا اذا اشتعلت وشب زرامها ترتیب اذا اشتعلت چې دا اور شغله دار شي وشب زرامها او چتی شي لمبي دي اشاره ده چې دا جنگ ګرم شي او دغه نقصانات خارشي ولت عجوزا غیر ذات حلیلی ولت پشاشی دا جنگ عجوزن پشان د بوډای غیر ذات حلیلن داسی بوډای چې بے خاوندوي چې بوډای وي خاوندیونی بیا خو ببر سریخ خوشګر بد شکلا بد هیئتی شمتاو ينكر لونها وتغيرت شمتاو سپین سره ينكر لونها معنا بدغني خلق دغی رنگ وتغيرت او دا بدل شي مکروهه للشم والتقبيل ناخخه للشم لپاره د بيولو چې ته په خلق دي والتقبيل لپاره خلولو چای ته بوسو کنار وای لکه چې ته ځواني او ته دی وخت کنا ته چې دا ما داسې کوله کړې او اسمي په دې انګي ولا په دې خوي او ځان می خوشاله کړې دا خیال ورته او چې کله بولای شي سپین سری شي او کنا او دا غاخونه پروزي او په مخونو کې دا لار جوړ شي بیا کې درته وی چې راځه لګه کې ګټه کې ته تاخيل ورتلغه سي کنه وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا عمر قال حدثنا شافعي قال سمعت حذيفه يقول بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفر الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس عن هذا أسألك ولكن عن التموج كموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبين باب مغلقا قال عمر يكسر الباب أم يفتح قال بل يكسر قال عمر إذا لا يعلق أبدا قلت أجل قلنا لحذيفة كان عمر يعلم الباب قال نعم قال كما أعلم أن دون غدا الليلة وذلك إني حدثته حديثا ليس بلا غليظ فهبنا أن نسأله من الباب فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب قال عمر وبه قال حدث سعيد بن أبي مريم وقال حتى أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة أبي موسى الأشعري فرمدادي تامخيل جاتے چاویل لیکن نہیں چانی ویلی وایز مطالعه کوم رازم چې چانی ویلی ته ترجمه کوم زستړه کېږه معنا ویل حدیث کې یاد کې نه ها فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكون اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رحل وجلس على قف البئر وكشف عن ساقيه فدلاه في البئر فجاب على قف البئر بيجن كعدبه کوئی غاړه د کوئی ها فجابوا بابي يستأذن عليه ليدخل فقلت كما أنت حتى أستأذن لك فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما أبو بكر كما أنت يعني كن كما أنت تقص يدرك ولا فقلت يا النبي الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يستأذن عليك وقال يأذن له وبشر بالجنة فدخل فجاء فيمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاه في البئر فجاء عمر فقلت كما أنت أستأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلهم في البئر فامتلأ القف اغا دبا اغا غاړه د کوي پورا شوا او دا بیری اریسوخه محدثین لګي دلته نبی علیہ السلام کېناس پاندای کوي کې ځوړم دي ابو بکر کېناس پاندای ځوړم دي عمر سے کېناس دا غاړه پورا شو اوس عثمان راغی فلم يكن في مجلس دی زکی د بل کس د ناس زینو نوراد عثمان حتى استأذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشر بالجنة معها بلاء يصيبه فدخل فلم يجد معهم مجلسا فحول حتى حضرت ورته عثمان ته اجازت ورکا او زیر جنت ورکا خو معها بلاء
دی جنت حصول سرا لولی پریشانه او مصیبتونه به هم راځي یصيب چې دې ته برسي فلم فدخل دې داخل شو فلم یجد معهم مجلسا نبی علیہ السلام او شیخین سرا دله د ناس زې ملاو نشه فتحول نو دې په دې من په ډډه شو حتا جاء مقابلهم تر دې چې دای ته مخامخ شو علا شفت البئر فغارت کوي داسې مخامخ کې ناست داسې مخا الزفر غلی مطلب داسې التن دې دلته کې ناست و دې دلته کې ناست فكشف عن ساقيه ثم دلهم في البئر فجعلت اتمنى اخا لي بس فجعلت ابو موسی ما شروشم اتمنى اخا لي ما ارزو کو لزما ضرور دراتلو وادعو الله ما دلان سوال کو ان یاتی زمارور راشي بس خلاص اوس دې ځکه ابن مسیب دی وی چې تعویل داده فتاولت ذالک قبورهم ما تعویل کو د دې ناسنا قبر نه دوی اجتماعت هاونا وانفرد عثمان نبی علیہ السلام شیخین دلته جمع دي عثمان منفرد دي ان شاء الله امید کوي ځکه چې عمرې له طلب نماز هغه 500 روپو ملکیت نو او تاسو هغه چې هر چا یو خط په جیب کې پراته ده چې تاسو کې 9000 ولزر 5000 شلزر 15000 50000 او څنګه نخری دی پی سی ڈی دی چرګان د ټول اډې خلاص ساخانه وته کنه او ټماټر او کباب تلتا او ماستو ټینګ ټینګ الله ته ورسېږي الله بتا سو نبی ان شاء الله دې بوډا خبره یاد کړئ دا بالکل دا روزه مبارک ده دا بالکل مخاوه الله 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 او دا ز نو هغه جنت البقیع دی بیا جنت البقیع دروازې کې آل بیت چې دا جنت البقیع بالکل مکه بخلاصي اوس مېز کې چې بالکل اخر ته لاړ شي لکه مېز تا نو په دې بالکل مېز کې د صحابو قبرونو چې کوم د خلاصيږي الته مستقل د عثمان رضی الله عنه قبر دی او دا چې ظالمانو سبایانو دا عثمان رضی الله عنه چې د صحابو سره نپل خوده لکه خلکوې کړي ظالم دي او مسلمانان مقبره کې مخ خوای دې د صحابو نه لري خلک کړو نن د جنت البقیع بالکل په سنټر کې دغه قبر دی بالکل داسې مخامخ دی سبحان الله لکه دا روایت دی دا وضعیت کې چې بوډا داسې نقشه ویلې و نو کې دې شي چې زړه دراشي او ته دعا وکړي بیا خو به خاور کې منجو خورلې کنه پته ته وکاله دی مخکې ده وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت ابا وائل قال قيل له سمعت على لیک صبر وکړه دا هغه روایت چې تا بیګا ویلو خلق وزه ته ترجمه وکما د عثمان رضی الله تعالی خلافت او عثمان سے رضای ورور چې ولید ابن عقبہ د په کوفه کې عامل او گورنر او دې چونکه لغون عملی کمزورتیا وي نو د خلکو سامت وی چې عثمان رضی الله عنه سره خبر وکا چې د خلک در سره مخالفت کوي په دې خبره دا سره معذول کا دی ورته زباغي ته مخامخ خبر کوم او ما ورته د اخلاص خبرې کړې دي او زه دا نه غواړم چې ما په سره فتنه پیدا شي نو وی ورته قیل له اسامه لا تکلم هذا آیا خبر نه کته د عثمان صاحب سره په بار د مصلحت قال دی قد کلمته ما دونا دیشوا قال اسامه قد کلمته ما زه خبرې کړې دي ما دون ان افتح لك بابا سمانا ما دون یعنی مخکې دینا چې پرانځم طالبار یو دروازه د فتنې زه ما د دروازه د فتنې نه د پرانستی او ما د مصلحت په تور خبرې کړې دي جنگ نه کوم اكون اول من يفتحو چې سمانا مخکې دینا چې پران طالبار یو دروازه چې شمز اول داغه چانه چې کلاوي دی لرا وما انا بالذي يقول لرجل او نیم زه هغه خوشامندی کوونکې توجه کوه وما انا او نیم زه بالذي هغه خوشامندی کوونکې انسان اقول لرجل چې یو سړی تا بعد یکون امیرا علی رجلین چا په یو دو کسانو امیر وی انت خیر تغورای معنی کې یو سړی د چا امیر چې په یو کس دو کسانو
زاغی ته خیر الرجل نوې ما لکه عقبه ابن ولید ابن عقبه کې امیر دی بشراب مسکین زاغی ته خیر الرجل نوې ما ولی بعد ما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول یجاو برجل فیطرح فی النار فراب استشی او سړی بیا وګورځل چې دی پور کې فیطحن فیها دی بیا چورلی په دې اور کې کتحن الحمار برهاو په شان د چورلی دود چا د خر په میچنه او په جرندې فیطیف به آل النار دور بګي یطیف چکر به لګي په دیوان ناریان ويقول نبی بوته اے فلان الست كنت تامر بالمعروف اتاخذ دنیا کی خلق بالمعروف حکم کو وتنهى عن المنکر فيقول دې انی كنت امر بالمعروف ما مرد معروف کو ولا فل تقبل میں کولنا وانهى عن المنکر وافعلوا خلق تبمی چې منکر مکه تقبل بران منکر کېدل بده خود شرع خلاف نشم کولای جی باب وبه قال حدثنا عثمان بن حسن قال حدثنا ابو الحسن بن ابي بكر قال قد فعلي الله بكلمه ايام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارسا ملك ابنه كسرى قال لا يفلح قوم ولوا امرهم لامراه وبه ایک منٹ فتن دے ګورا هغه دور د عثمان د شهادت نه بعد علي سے په شام کې توجہ ده بھائی او حضرت عائشہ صدیقہ له کبري واقعه ته 3000 فوج ځان سرک او په یو اوخي باندې سوره شو او رااله او دغې نوم عسکر جمل نوم عسکر درې در فوج ور سره حتی عائشہ بیدا تمنا وا چې علي سے د خلافت کوي فاول د عثمان د قاتلینو بدله واغسته علي سیوی چې لا نوی خبره ده مال لغونه خلافت سنبالول ته پیګی نه بیا به ظالم بدلا غستې کی او خیر دوی د جنگ شو او تعالو یا فتنه وا 1000 نه زیات صحابه په دې کې شهیدان شو جنگي جمل کې اخوانه حضرت علي سے 4000 فوج تیار ک او دی عام نظام یو بس مقابله او جنگ وشو ٹھیک شو هغه ته اشاره را دا صحابي وي ابي بکرہ وای ما ته په دې جنگي جمل کې دې حدیث ډیره فایده راکړه کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن قوم نشي کامیابی دي چې خزه مشرشی معنا علی سے په مقابله کې حضرت عائشہ صدیقہ اگر چې زمونږ د ټولو مسلمانانو مور روحانی ده لیکن داری خلافت حق نه جوړیږي ځکه چې حق د خلافت چا جوړي د رجال جوړي دي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو حسين قال حدثنا ابو مريم عبد الله بن زياد الاسدي قال لما سار طلحه والزبير وعائشه بن البصره باس علي عمار بن ياسر وحب بس لک صبر تا ما ته پریګا ګورا ما ته وکیدا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ واقع ده چې کله عائشہ به سره دي صحابه نراله اشاره کی حدیث وی لما سار طلحه والزبير وعائشہ حرکت روان شو طلحه سے زبیر سے عائشہ به رضی الله عنهم الى البصره بصریتا باصالی عمار ابن یاسر وحسن ابن علی علی سے ولګیدا عمار او حسن ولګل فقدما علينا الكوفه دوی عالم سقف کوفه کې فصعد المنبر منبر تو قتل وكان حسن ابن علي فوق المنبر في اعلاه حضرت حسن بدري میں پوڑے باندې بار ودري دا وقام عمار اسفل من الحسن وعمار اغینا کتا بدري میں پوڑے کو ودري دا فاجتمعنا الیه مگر ټول دوی تجمع شو فسمعت عمارا ما وارد له عمار سیبنا یقول وی چنا شدق صارت البصره عائشہ صدیقہ چې دراغله د بصری تا والله ان على زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره دا خود وی شان والا دا تاسو د نبی بیبی د په دنیا او آخرت ولكن الله ابتلاكم لیکن الله تاسو امتحان اخلي ليعلم جخار کرشي اياه تطيعون ام هي آیت علی اطاعت کوي چې امیر برحق ته یا اطاعت کوي د حضرت عائشہ بھائی دا قران او دې دوارو جنگ دی اوس خلافت علی زیب حق دی الله امتحان اخلي چې چا پسې ځای معنا دا چې علی خلافت حق دار دی او
د دې اطاعت پکار دی دې په مقابله کې د اتیاشي اطاعت نه ده پکار ځکه ولو امر مراتن نبی استدلال کړو جی چلو وبه قال حدثنا ابو نعيم بن علي غني دار الحكم عن ابي وائل قام عمار على منبر او خط عمار په منبر د کوفه باندې فذكر عاشیا به ذکر کو وذكر مسيره د عاشیا به سفر ذکر کو وقال ان زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره ولكن مما ابتليتم لیکن تاسو د عاشق په سفر امتحان کې واچول شوي چې چا معنی ما وبه قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو قال سمعت ابا وائل يقول دخل ابو موسى وابو مسعود على عمار حيث بعثه علي الى اهل الكوفه يستنفرهم بس ګوره دا مخکنه ته لګانا نو ان شاء الله تا بوډا ته خدا پته چې دا عزیز مخکې شه دی ان نشه نو دې توګه کې راخان عمار ابن یاسر چوکنا د حضرت علی حمایت کو ابو موسی او ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ دوی لاد علی سے بیعت نو کرے دوی لاد علی سے بیعت نو کرے نو دې دوړو حضرات عمار توي عمار ابن یاسر تا یاره ډیر خسړې تا هي ډیر خسړې خو چې تا خلد علی بیعت نه بللې ډیر خسړې خو چې خلد علی سے بیعت نه بللې عمار ابن یاسر تاسو ډیر ښه کسان یې خو چې د علی د بیعت په شا کې نه لینا جواب وکړه نو فتوی ته ډیر خسړې خدای یو خبره ده خنه را هغه تاسو ډیر خلک یې خدای بیعت علی نه په شا کې دا خبره خنه ده نو اوس ګوره ورته سمعت ابا وائل يقول دخل ابو موسى ابو مسعود ابو موسى ابو مسعود على عمار څخه حيث باسو علي هغه دې ته چلےګلو د عمار علي سیو الى الكوفه کوفه والو تا یستنفرهم طلب د نفیر کو د دوینا چې امارا کوفه کې اعلان وکا چې د علی حمایت لپاره راشه نو فقال ابو موسی ابو مسعود وی ما راینا کا اتیت امرن نه لیدل موږ ته چراغ دی یو کار تا اکرا عندنا چې ډیر نا پسندي زوم په نس باندې من اسرائیکا د جلب بازستانا فی هذا الامر پتی کار کی چې تبلی خلق لرا په موافقت تعالی سے مز اسلم ته تاکل اسلام قبول کړل ډیر خبرې کوي خدای یو خبر خو فقال مارو تمارت منکما ما ندی تاسو دوړ مز اسلمتما کله چې تاسو اسلام قبول کړ دې امرن یو کار اکرا چې زبد ګرم اندی من ابطائکما عن هذا الامر سستی استازو دوارنا عن هذا الامر د تابعداري د بیعت تعالینا تاسو کوم چې کوم دا سستی ده کوم دا مخنه ده وقت بس اوس دا ګوره اما چې وکنه ما ته ګوره دې غریبو او دې چې ډېر مر راغلو یو جوړه واغه خیر نشي وا وکساهما حلتن ابو مسعود چې ډېر مالدارو او ډېر سخیومو ابو مسعود رضی الله عنه عمار ابو موسی ته یو جوړه واغستولا خیر نه وکنه کپڑے ول نه ورکړي ثم راو الى المسجد بیا د جمعه سلام چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن حمزه عن ابي شان شفيق بن سلمة قال كنت جالسا مع ابي مسعود وابي موسى وعمار فقال ابو مسعود ما من اصحابك احد الا لو شئت لقلت في غيرك وما رايت منك شيء مصاحب النبي صلى الله عليه وسلم آية بعيد من استسراء في هذا الامر ابو مسعود ما من اصحابك احد نشته عمر ګره نه دی یو کس د مرګورستانه الا لو شئت کی جزو غارم لقلت في غيرك زبویم پاغي کی یو خبره غیر دتانا تا په بارکنه نور ټول تویل شم هماره تمن کې شیان او نه دې دلمات پتا کیو شی مصیب ته نبی صلی الله علیه وسلم آیا با کله چې ته د پیغمبر سے صحابي شوی آیا بیندی زما په دې ابدار من استسرائکا فی هذا الامر جلب بازستانا په ترغیب ته بیا تعالی صاحب کې دا کار چې ته کې خبره فقال من امر یا ابا مسعود وما رأيت منك او ما ندل یو خبرتانا ولا من صاحب کنا استاد مرګ ابو موسی نا شیان یو شی مصیب تم نبی صلی الله علیه وسلم کله چې تاسو مرګ ته پیغمبر پاک کړی وا آیب عندي ډیر
عیبناک پنی زما من ابتائکما فی هذا الامر دستستا سنا فی هذا الامر فتعمیل د حکم د خلیفہ کی تاسو سستی چې کو دم خندا ها فقال ابو مسعود چې کان موسرا دا ابو مسعود چې د خمالدارو دوی یا غلام نو کربل ته هاته لتن لا شکنه دو جوړی راړه فاعطى ادم ابا موسی یا ابا موسی ته ورکړه والاخرى مارته ورکړه وقال روحا فی الجمعه پدی جمعه تلار شه موضوع کای معلومه شو کپڑے ورکاو صغریمانانو لگا مخکره باب نزال الله بقوم عذابا کله چې الله را لېږي په یو قوم باندې عذاب مطلب دا چې کله په امت کې فتنه راشي الله دغه استیصال لپاره عذاب راولي نو خو بند پک پک ټول لاړ شي خو بیا قیامت پر یو با سوالا یاد شابه وبه قال حسن عبد الله بن مسعود قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس بن الزهري قال اخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم عذاب الصبر عذاب من كان فيه ثم قال چې الله عذاب په قوم راولي اصاب العذاب من كان فيهم رسی عذاب هر هغه چاته چې په دوی کې وي ثم بوسوا على اعمال بیاریو په خپل عمل پاسو لکیږي بجی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حسن بن علي ان ابنها سيد ولعل الله ان يصلح به بين الفتن من المسلمين قد مر وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسرائيل ابو موسى ولقيته بالكوفه جاء الى ابن شبرمه فقال ادخل على عائشه ما تبريرا ابو موسى اسرائيل بیانی حدثنا اسرائيل څوک دی ابو موسى اسرائیل چې ابو موسی دی دای کنیت دی ولقیتو بالکوفه سفیان اسرائیل ابو موسی سره دا ګور یو سره دی ښا اسرائیل نوم دی ابو موسی کنیت دی لقیتو بالکوفه زدی اسرائیل سره کوفه کې ملاو شم جا دې راغلو اله ابن شبرما عبد الله ابن شبرما څخه فقاد ادخلني علی عیسی ما داخل کا ابو مزی عیسی څخه او دا عیسی چې نو دې قاضي او گورنر فاعذه ذوات نشت کو فكأن ابن شبرما خاف عليه گویا کې ابن شبرما او یری د په اسرائیل باندې چرته دې بیوما عیسی خلیفہ څخه کې دې ورته څه خبرې کې نو چرته دیلا عزت نه کی ولم يفعل نو ابن شبرما دا اسرائیل بونت دنا فقال اسرائیل حدثنا الحسن من حدیث بیان کړو حسن بصری قاضی لما صار حسن بن علی الى معاویه بالکتایبی هر کله روان شو حسن ابن علی په خپل لخرو معاویه مقابله تا رضی الله عنه مجمعین قال امر بالعاص لمعاویه ارا کتیبتن زوین میو قافله یو لخر لا تولی چرب شاوانری حتا تردی پوری حتا مکرزمات کتاب کې حتا ته تدبر احداهما یا تدبر الاخرى اخراها تدیج شاواری ورته بلا پارٹی یعنی بلا پارٹی شاواری او ذلیل شي جی قال معاذ من لزراري المسلمين فقال انا فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمره نلقاه فنقول له الصلح قال حسن ولقد سمعت ابا بكر قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال ان ابني فقال ابني هذا سيد ولعل الله يسلم به بين فئتين من المسلمين به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني محمد بن علي ان حرمله مولى اسامه اخبره قال عمرو بن دينار وقد رأيت حرمله قال حرمله ارسلني اسامه الى علي زغل كلمه اسامه علي سيف سخا وقال ورتا انه بشكا سيسالك الان ما توکره دا اسامه رضی الله تعالی عنہ چو دا حرمله چو کنا دا دی غلام توجه کوه کیسه وا حرمله د اسامه غلام او اسامه ولګي د حرمله ولګي 40 سے خلار شه اور بیت المال سره عطایا مل راوړه او ورته وایا چې زه خو هغه ستا مرګره ما قسم می دی په خدای کې چې د منظری په خله کې نو تاسو را پای کې شرکت ته تیار ما اوس دی وخت چې کوم د حضرتي عاشیه په مقابله کې چې ستا کوم جنگ دی د جنگ نه ورته پازاب ما جنگ نه تخت ما ولی هغه واقع شارع هغه یو سړی می چرته وجله په جنگ کې په خطي سره او نبی علیہ السلام ماته اسامه دا دې څه کړ دي
او ته د لا اله الا الله څه جواب ورکای زما دغه نه پس زما توبه ده زه تاسو کې دې چا مرګتیا نه کوم جی اوس ګوره ورته هر ملوی ارسل اسامه ولګلم الالین اجي سیفتا وقال او یوسات اسامه انه سيسالك الانا دالی بتانه تپوس کینن زما مبارکه فیقولون دیبوی ما علی بوی ما خلف صاحبک ستا مشر سردار چې اسامه دې سشي رستو که زما د مرګتیا نه ٹھیک شو فقل له نو اے خرملات ورته وای یقول لك اسامه تاتوی لو كنت في شق الاسدي کچریش ویت په وختي د انزری کې لا احببت ما دا خول ان اكون معك في جزم تاسره په خله د منزری کې وي ولكن هذا امر لیکن دا جنگ د مسلمان چې دا تاسو معاملہ ده لم اره چې دا هم چرته نه کړل چې مسلمان خپل مزګي جنگي نو فلم یوتینی شهاب پوری غالي سے وہ هر ملتی سور نہ کړو نو قال فقال خوشګنا فذهبت الى حسن نو دیو دلارم حسن سیف سرا او حسین علی سیف زامن سخا و ابن جعفر عبد الله بن جعفر سخا فاوقروا لي راحلتيا دغه دمر سامان را کې زما د سور لې ټکی ډوکی شوي اصلان شو مقصد اوس زید دغه فتنه وا اسامه د فتنې کې داخله ځان بچ کړو جی باب اذا قال عندكم الشيء ثم خرج فقال بخلافه باب دې په بیان د دې خبرې چې یو سړی یو قوم سره خبرو کی بیا دغه نه بار تراشی دغه مخالفت کی نو دا خنه ده لکه ته ما سره زما په لاس بیاتو کې او بار لار شي بیا کنځلې کې ذا خبره خنه ده وبه قال حدث سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قال لما فرع ایک منٹ ګورا د یزید ابن معاویه زمانہ وا په مقابله کې عبد الله ابن زبیر عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایل یزید اگرچہ بے خوند کس دے لیکن جمهور دې خپل امیر کړی دی نمنګ د دې د امارت لاندې او پاتې کیږي د دې وجنه چې موږ غدر نکو او غدر سبب د نزاع ده اشاره کوا ان فی قال دی لما خلا آل المدینه هر کله چې مات ک خلامانه مات ک بیات آل مدینه د یزید ابن معاویه خلامانه او وصل کنا د معاویه بلا سے بیات ته خلافت کړو بیا آل مدینه بیات مات ک جمع ابن عمر چمکل ابن عمر سیب حاشم او خپل بچی وولد او خپل خاندان اولاد فقال ابن عمر ویني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غاد لوان يوم القيامه او بدر شي لپاره خیانت کر یو جنډه پر د قیامت وینا قد بیان هذا الرجل همغه بیات کړی دی یزید الا بالله ورسولی حکم د الله او رسول ویني لا عالم غدرا او بشکا زنیم خبر په یو خیانت اعظم لوی من ان یبایا رجل یو سړی بیات وکړي چې یو سړی الا بالله ورسولی ثم ينصب له القتال بیاغه د پار جنگ ودري نمنګ دوی سره بیات کړو سو جنگ نکو ویني لا عالم خپل ځامن ته وي ویني لا عالم ادم منکم او اے بچو زګوره معلوم نکم پتا کې یو کس خلاو چې یزید د خلافت نه انکار وکي یزید د خلافت نه انکار وکي مذهبن پوښوي ها ولا تابع فی هذا الامر او موافقت نکی په دې امر د خلافت کې د بل چا الا كانت الفیصل بیني وبینه انا ولا تابع فی هذا الامر مان یاد کا اے دې خلافت نه اعتراض نه کی او تابع بیعت بنه کې د بل چا کې فرض محال الا استثناء فرض محال کې دې خلافت نه انکار وکړ او د بل خلافت اقرار وکړ وکانت الفیصل بیني وبینه دغه وجودي زماو د بچی په منځ کې مان یاد شو الفیصل دا به زماو د بچی په منځ کې زماو د خاندان ته رسی جدي تا خپل کار کو خپل کار کوم جی وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن عوف عن ابي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثبا ابن الزبير بمكه وثبا بالبصره ګور دام د فتنې خبره ده ابن زیاد چې د خلیفہ عبد الله ابن زیاد او مروان په شام کې
نو وصبا ابن زبیر بمکه تا نو ټوپ ابن زبیر مکی تا مدینه نرانه په مکه کې د خپل خلافت اعلان وکړ ووصبا القراء بالبصره او ټوک معتزله او خوارج په بصره کې او دلته ذکر د قران دی خبرات نه خوارج دي ځکه دې سره د قران وی اولاد عمل په نه کاو او بیا دا قران چې کم د خوارج ډلوا دی په بصره کې د خپل خلافت اعلان وکړ او د دې افراد ډیر زیات شو فانطلقت ما بي نو دیوی زلالما ابو المنهالوی خپل پلار سره الابی برزتا ابي برزه سره څخه حتا دخلنا علی جمګلاړو دي څخه ابي برزه سره فی داری پکوت دي چالتن فی ذل علیه له د ناس په خپل یو بالخانه کې له چې ود دي من قصب جوړ کشي د بانسونو سفرو یو سفرو او د بانسونو تیارو فجلسنا الیه موږ سره کې ناسو نو فان شعبی نو شروع پلار زما یستتمه الحد بالحدیث اے استتام کو کہ طلب د وینا کو د دین د حدیث وقال یا ابا برزا الا ترى ما وقع في الناس اینه ویني دی حال تا چې خلقو کې څه اختلاف دی جنگ دی جدال دی شر او فساد دی فاول شین سمیتوه اول خبر چې ما د ابو برزا نواردا تکلم بی چې دی په خبره کړی وا ویني احتسبت عند الله ما طلب د ثواب کړی دی د الله نه چینی اصبحت ساخطا ز سباکم خفقان کون کې علی احیاء قریشن پډل د قریشو انکم یا معاشر العرب اے عربو کنتم علی حال و تاسو یو حال د جاهلیت التي علمتم جتاسو پتدا من الذلتی د ذلتنا اسلام نو خو ذل وای والقلت یو د کموالنا لګوي والضلالت یو د بيدینینا وان الله انقذکم بالاسلام الله تاسو دغه نه په اسلام باندې راو وخت کړي ٹھیک شو اسلام په دولت الله راو وخت کړي ٹھیک شو مولوی صاحب حتا تر دې پوری بلغ بكم ورسل تاسو ما اغه عزت تا ترونه چې تاسو ګوره واذی دنیا لتی افسدت بینکم او دې دنیا فساد پیدا کړي په من تاسو کې ان فوجي ان ذاک الذی بالشام دا مروان ابن حکم چې د په شام والله ان یقاتل علی الدنیا دا مروان نه جنگي مگر په دنیا جنگي ابو برزه اسلمی په دې دور د فتنه کې دلته مروان ابن حکم په بصره کې خوارج په مکه کې عبد الله ابن زبیر یو ځل جنگ په اسلام او تاسو جنگ په دنیا دی زه تاسو سره مرګتیا نه کوم جی وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن واصل بن احمد عن ابي وائل عن حذيفة بن اليمان قال ان المنافقين اليوم شر من على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون دا منافقین خود پیغمبر سے په زمانه کې دی واقع ټول کافر دی وای وبه قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا مسعود بن حبيب بن ابي سعيد عن ابي شعصايه عن حذيفة قال انما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر بعد الايمان باب لا تقوم الساعه حتى يقبض اهل القبور ګورا فتنه قیامت بنا قاعده تاسو ترمذی کې له قیامت بنا قائمیږي ترتیب پوری چې رشک بکې یو ژوندې په حال د مړی باندې دمر مصیبتونه به چې مقبره باندې تیریږي نو دی بیا کا چې په دې خبر کې زوي دا څه مصیبت ده چا څنګه مرګتیا وکړه په زم دا څه ده کنه د باز حق پرست علما وړو وړو خبرو کې اختلاف شاګردان او طالبان نه پوهیږي چې کوم استاد تخوي او پریشانه دا لوی مصیبت جی وبه قال حدث اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زينب عن الحارث بن ابي هريره رجل ترانوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يمر رجل بقبر رجل نبا قائمي قیامت ته دي تیریږي یو سره په خوا کې د قبر فيقول يا ليتني مكانو کاش د دې په ځای مړ ها باب تغیر الزمان حتى توبه الافسانه باب د په بیان د تغیر د زمانه لکه معنا اوس خو دنیا کې خصوصا حضرت عربو کې توحید خور شګانا شرک پیړه اوته جنازه وته تغیید زمانه داده چې بیا په دې ذل حلسا او چې کوم ځای کې لوی لوی بتخانی وي دا چې وخت براشي چې په دې باندې بیا شرکیات راشي
الله ایران تسلط غواړي په عربو باندې او ایران خو شیعه دی نو خدا دی هغه سبا نه راولي خدای دی هغه سبا نه راولي خدای دی هغه سبا نه راولي چې په عربو باندې تسلط ته ایران یا د نور کفار راشي خو فرض محال کچری ایران تسلط راغی بیا ته ګوره چې په دې عربو کې به څومره ګمبتونی او په دې کوم ګمبت باندې با شرکیات کیږي خصوصا آل بیت اوس خو نه بخت د خو په دعا ستړي شمه او تاسو هیڅ حرکت ونه آیو عالم ته چاوي عالم خپل مرګي ته ګیره خړیلا ورته چې خدای بندا ګیره وساته پیسو خو ګیره وساته او ته دعا وکړه ایزه خو دعا کوم خو تم سره حیا وکړه نو خو تاسو مو سره پوره صدات پیش رفتی خو نه کړی چې پاسپورت جوړ کو یا چې پیسو سره داخل کیدو چې عمرې له لاش خو کلاړې نو بوډا به یادې مدینه کې څنګه چې کله دا شیعه راشي کنه مدینه جنت البقیع دا نو سر آل بیت یو حصہ عباس فاطمه رضی الله عنهم اجمعین دا حضرات قبرونو چي التولانی وځي کنه او چې وي بیا مخکې نور صحابه سره راځي نو کدي ظالمان حکومت راغی دوی په دې باندې ګمبتونه جوړ کی می جوران بکی نه او بیا ځکه ناټي او مخکې رسول الله منګي وځي کنه د برکت شي بیا دغه څه او دلته حدیث کې مراد ته ولې ما خبرې ما تعارض کړ ما کې ګوره توجه کوم او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبر شيبان الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب ابو هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه بقائم قیامت حتا تذي پر تربال یاتن سایده حسین شرفیږي با حرکت بگئی الیاتن سایده حسین کناټی د خود د دوست علازل خلاصتی بذل خلاصه بوت باندې استاد عاشق و خبر لیکلي کی طاقت دي یو دا چې دی په سوالو ځکه استراب د الیات حرکت ته سړی دې کو ناټي خو ځکه نو دا څه خو دي نو دی په داسې پاسونو باندې سوالو باندې بزي دیم دا چې تاسو ترېما رفیږي وا ازداس توافونه وکړي فضل خلاصه توعیه دوس او دا یو طاغیت دوس دا هغه بوت د دوست قبیله د گمراهۍ وو التي كانوا يعبدون في الجاهليه وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان الثوري عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قاطان چوزی به یو سره د قاطان قبیله یسوق الناس بیاسن شریف د خلق په خپل لخت سره داس یو بادشاہ ظالم راضی لږه په خلق باندې سکی ظلمونه وکي علی ایمان باندې ظلمونه کوي جی باب خروج النار وقال انس لقد قیامت ادا چې ظهور د اور د په ترمذی کې تاسو ویل دي شابه کنا وقال انس قال النبي صلی الله علیه وسلم اول اشراط ساعه نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب مشرقنا ومغرب ته خلق شړي او بي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال سيد بن المسيب اخبرني ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعه بقائم القيامه حتى تخرج النار من ارض الحجاز شرابار بشي او د حجازنا تزيو اناق الابل ببصرى تزيو معنا چخکارا کیبا رنا کیبا اغه غاړي د وخانو په بصرا مقام باندې دمر اور به چې باندې اور کې د بصرا ساوري بخکاری الله اکبر مسلې باندې پوښ مولانا لکه مثال په تور سره لکه څنګه مثال وي متاسا لکه په خور کې اور بلیږي اور اوچت شو دغه اور رڼا دې کې محسوس کیږي دمر زیات اور وي الله ته موسی وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الهندي قال حدثنا ابو بكر بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جدها حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات ان يحسر يوشك الفرات قريبه د فرات نهر چي دي ان يحسر چ اوچي عن كنز من ذهب خزانو د سرو باندې لاندې بټول خزاني د سرو اوچو ته خزاني وي دا ګټه به د سرو وي ومن حضره فلا ياخذ منه شيء تو چې دې ته حاضر شنو ګورځي خزانه دې سویوان نغلي زه په خوا به سات ډېر تلم بیانون دي سات کې هغه کانجو سره سین دي
نو دې کانجوس سره به د خلقو شګي جمع کول چاڼولې با ځکه دې کې ذرات د سونی او د ملغلور پیدا کیږي. قال أبو بكر حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا إنه قال يحصل عن جبل من ذهب باب به قال حدثنا یعنی ان جبل معنی فرات لاندې یو غر دې د سرو جی. عن شعبة قال حدثنا معبد يعني ابن خالد قال سمعت حارث بن وهب قال سمعت رسول الله يقول تصدقوا فسياتي زمان يمشي بصدقتي فلا يجد من يقبلها قال مسدد حارثة اخو عبيد الله بن عمر لامه وبه قال حدثنا یعنی مسدد وی دا حارثه په روایت کې راغل دی زمونږه حارثه ابن وهب دا د عبید الله ابن عمر اخیافی رور دی جی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبر شعيب قال اخبرنا ابو زناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمه تكون بينهم مقتله عظيمه لوی مقتل بی لکه جنگ جمل شو جنگ صفین شو جی. دعواهم واحد حتى يبعث داو به یوی لکه ټول مسلمانان به عقیده هر څه به یوی. قریب من ثلاثه كلهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا بروز د قیامت ته بدای چې ظاهر بشي دجالین کذابون دجال چې حق او باطل ګډوډي په خلقو او غټ درو جنان به قریب من 30 د 30 د بنيزي کلم یزم انه رسول الله هر یو بو چې د خدای پیغمبر یم استغفر الله وحتى يقبض العلم علم ختم شي و تکسر الزلازل زلزلې بزیات شي ويتقارب الزمان زمانه بلند شي وتزل فتن فتن بذات شي ويقتل حرج زنا بزیات قتل بزیات شي حتى يكثر فيكم المال مال بزیات شي فيفيزو دمر بجاری شي حتى يهم رب المال قصب کی مالک تمال من يقبل صدقته چې څوک دې خیرات قبول کی وحتى يرضي وپیش کی ويقول الذي يرضى عليه لا عرب لي فيه دا لک روپے دی مال ته ما ضرورت نشته وحتى يتطاول الناس في البنيان آبادے کې وا او تطاول شروع کی لذت او شدت حتى يمر رجل بقبر رجل فيقول يا ليتني مكانه من مغربها فاذا طلعت وراها الناس اجمعون فذاك حين لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل وكسبت في ايمانها خيرا ولا تقوم الساعه ولا تقوم الساعه خامخ بقائم شي قیامت جی. وقد نشر رجلان خوار کړي به دو کسانو صوب او مجامع یعنی سشید خان فلا يتبا یعنی دوی به یو بل خلین سودا بنی شخلا سولې چې قیامت پر راغلی ولا یتویانی او نبی تاو کړي ټول کړي ولا تقومن الساعه قیامت به قائم شي په تاسو وخت چې انصرف رجل بلا بن لقتی یو سړی بروانی په پایو د خپل لنګي سره باټه کې فلا یتمدمر طاقت نه چې پای اوسې ځاله چې اوس کی ولا تقومن الساعه قیامت بقائم شي په داسې حال کې وو یلوتو حوض فلاسقا چې دی بلې وی خپل حوض او بو پکې وانه چولې شي یلوتو دغه لا تیلوتو یا لا تیلیتو الله تعالی ولیطن او معنا دا خاړکول پلسترکول لیول چلو تقومن الساعه وقد رفع وکلت ویلاتی خلیته نوړیو چې تکړی فلا یتمو چې خورلې به نشي خلق به نوړیږي قیامت پر ان الله اکبر ولله باب ذكر الدجال شابه تکرر قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال لي المعيدة بن شعبة ما سأل احد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر ما سألته وانه قال لي ما يضرك منه قلت انهم يقولون انما هو جبل خبز ونهر ماء قال انه دې څنګه یو غر د روټي وي او یو نهر د اوبو ورسره قال انه اعون على الله من ذلك دې په پتیم الله باندې سپکی خلک ته به زما ضرب استادو کړه دا د روټه تو ګره د غر په شان ور روټه سٹاک لګیدلی او د نیرونو په شان وو به یخي شربتونه ملاوي ور کوي به قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا محمد قال حدثنا ايوب عن ابي عن ابن عمر قال ابو عبد الله ورعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اور العين بيمنى كان عنبه صافيه وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحيه المدينه ترجف 3 رجفات فيخرج اليه كل كافر ومنافق مدینه وفاری زلزلہ براشی په مدینه باندې هر کافر د ټټې زوی بټول بار تک روان شي جی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل المدينه روح المسيح الدجال ولها يوم ان ثبت على كل باب ملكان وقال يرى لو قلت چې ته بریک وای
نو ډیر خوند بږي ګوره د حدیث کې راغی چې هر کافر به بهر ځي بر لګ حاشیه ته وګوره چې د کافر نه مراد او غلات الرافض بر ګوره والذي يظهر لي ان المراد بالكافر غلات الروافض لانهم كفرة وفي المدينه رفض كثير بچاں علی سرکار ته څه پوښو عربی باندې په مجوي په مدینه کې څه دی رفض كثير په مدینه کې ډیر شیعه توپ دي منګه د حج کې چتلو زمونږ دا زید باب السلام طرف ته او زمونږ فندق زهرا فندق ای هوټل ته فندق زهرا نو آلته زهرا فندق زهرا زهرا رابی زهرا یعنی فاطمه الزهرا ته اشاره آلته موږ چې کوم هوټل کې د ټول شیعاګانو خبرې لیکلې دي موږ چې موږ مخکې شیعاګان راغلي موږ چې معلومات کول تاسو پټه خبرې دا د مدینه د شیعاګانو هوټلې دي وایي صدر پیسینی زمکه داغید او ایرانیانو پکې خېجولې دا خبر پټه او په مدینه کې دنم شیعه ډیر دي جمعرات پر اوس باقاعده اوزي خپل عمل دی پاره هر جمعرات لا خپل اعمال لوزي او فوج ته چاپیری او دوی نور سړي چې کوله نو ګرمي وبي چې کم شیعه روانه کې ندی په ګرمي وته نو که دا حکومت راشي نو دین او ګر دا عمدۃ القاری په زمانه کې ویلې و چې مراد نه المراد بالغلات الروافض لانهم كفرة وفي المدينه رفض كثير يعني لیکل قدر اینا ایت الله وقال ابن سعد عن صالح بن ابراهيم عن ابي قال قدمت البصره فقال لي ابو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت هذا النبي من النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن عبد الله قال حدث محمد بن بشير قال حدثنا مسعود قال حدث سعد بن ابراهيم عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل مدينه روح المسيح لها يوم السبت وباب لكل باب ملكان به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حفظنا على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال اني لانذركموه وما من نبي الا وقد انذره قومه ولكني ساقول لكم فيه قولا لم يقول نبي لقومه انه اعور وان الله ليس باعور به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا لسان وقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا نائم اطوف بالكعبه فاذا رجل ادم سبت شعري تنتف او تحرق راسه ما نقول تنتف ما يقطر دي تحرق ما تيول دين قال ابن مريم ثم ذهبت التفت فاذا رجل جسيم احمر جاد راسه والعين جسيم خط بي قال عينبة طافية سماها قول هذا الدجال اقرب الناس به شبعا ابن قطن او دا قخا مردار شوی دی جی رجل من خزاعه نبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد صالح بن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال وفيه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي شعبة عن عبد الملك عن النبي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال انما هو ماء ونار فناره ماء انما هو ماء ونارا فنار ماء بارد وماء نار یا چې کم سي ته بده نار وي هغه به یخي وي او چې کم سي ته د یخي وي هغه به ګرم نار وي جی قال ابن مسعود انا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدث سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي الا انذر امته الا وكذب الا انه اعور وان ربك ليس باعور وان بين عينيه مكتوب الكافر فيه دجال چې بدل راځي کنه نتیجه کې غټ لیکل کافر باب لا يدخل الدجال المدينه نشي بدن کې دې د دجالوړې مدینه ته به قال حدث ابو اليمان قال اخبر شيبان الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا سعيد قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به انه قال ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه فينزل بعض نقاب المدينه الارض مدينه فينزل بعض صباح بعض خورنا قسمه تا اس مدینہ کی التا کالج جوړ دی اور هغه ته ارض صباح وای او وای تا کالج زکه جوړ کړ چې علم د دجال ویل کیږي
التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيت أن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقول لا فيقتله ثم يحيي فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتل فلا يسلط عليه. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عامر بن عبد الله المجمل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرقام المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبر شعبة قتل على نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. وهو يأجوج تبركا زي وفي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبر شعيب بن زهري یاجوج ماجوج بتا ته پته کې یاجوج چاته وي ماجوجان چاته وي. بعض خلک دا یاجوج ماجوج د نوح علی السلام د نطفه نه غیله خوب راغی په خوب کې شیطان او بیا نطفه خارج شو هغه نطفه نه یاجوج ماجوج جوړ شو. خدا ټول غپن و شپن دي. ازوګه یاجوجان داسې خلک دي چې د دوی وګونه ډیر وګدي دي. یو وګ بلاندې چې د کی بستلې به بل به برستنی. لیکن په دې کې بهترین قول هغه دی چې بر اساس عاشی لیکل دي او شیخ محترم په تفسیر کې بم وي اور دغه رنګي انور شاه کشمیری سے بم فرمایل چې هم من بني آدم ثم بني یافس ابن نوح دا اولاد آدم دی او د نوح علیہ السلام په اولاد کې دی یافس په اولاد کې یاجوجان دي او دا ډیر شریان فسادیان بی دین خلق دي. قال حدثني أخي سليمان محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوما فزعا ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلقة بإصبعه الإبهام والتي تليها. قال زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبز. وبه قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وقضاه وهيب 90.